الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بحبيبه المجتبى، والصلاة والسلام على خير الورى سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أهل التقى والنقى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. رواه بخاري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ہوئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. ډیرو عزتمندو مشرانو همزولو ماشومانو محبینو ټولو ته په ادب احترام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ډیرو عزتمندو قدردانو د اسلامی میاشت جمادی اولا نن شپاړسم ورځ ده. جمعه مبارکی عظیم ورځم ده. الہ العالمین دعا ده چې رب لا یزال خالق کائنات جل مجده زمونږ او ستاسو د نن ورځې او د ټول عمر مخکینی چې څومره عبادات دي رب لا یزال دې زمونږ او ستاسو نه قبول او منظور کا. محترمو، نن د ستاسو په حضور کې په یو ډیره خوندوره او په یو اهم موضوع باندې ارته مختصرا د قرآن کریم آیاتونه د احادیثو مبارکو د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نا یو څو احادیث با حواله پیش کومه. زما امید دی چې ان شاء الله تعالی تاسو به اول نه اخر پورې ماشاء الله څنګه چې مخکې جمعو کې په ادب په احترام په خاموشۍ باندې تشریف فرمایي. ان شاء الله تعالی زما دا خبره به ډېرې په غور باندې اورئ او دا عمل کوشش به کړئ ان شاء الله تعالی چې رب لا یزال زما او ستاسو ټولو له په دې باندې ثواب راکړي. نن زمونږ موضوع دا بیان د پاره چې خدای پاک جل جلاله تا
قربت او نزدیکت دا پڅ باندې حاصلېږي. دا زموږ موضوع ده چې رب لا یزال تبا بندا قربت څنګه حاصلې. رب لا یزال تبا خپل بندا نزدیکت څنګه حاصلې. دا زمونږ استاسو موضوع ده او په دې باندې بارته ان شاء الله تعالی آیاتونه او د محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک احادیث وایم. ګورئ دا یاد لرئ په نعمتونو کې رب لا یزال په انسان باندې ډیر زیات نعمتونه دي، ډیر زیات. خو په نعمتونو کې یو لوی نعمت په نعمتونو کې ډیر د خیر او برکت والا نعمت یو دام دی چې رب لا یزال خپل بندلا د خپل ذات قربت ورکړي. خپل بندل رب د خپل ذات نزدېکت ورکړي. دام په نعمتونو کې ډېر لوی نعمت دی او دا یاد لره زما او ستا په جمله عباداتو کې زما او ستا په ټولو اعمال صالحو کې بلکې زما او ستا په ټول ژوند کې زما او ستا په ورځ کې زما او ستا په شپه کې زما او ستا په سفر او په حضر کې زما او ستا په فراغت او مصروفیت کې چې زما او ستا کوم یو حال دی چې په دغه هر حال کې زما او ستا لذت پیدا کړي، زما او ستا خوند پیدا کړي. په دغه ټولو ساعتونو کې خوند او لذت اله پیدا کړي چې رب لا یزال نزدېکت او قربت ما او تا ته حاصلي. او خدای د مکه که زما او ستا د غلوی نعمت نه محروم یو نو زما او ستا عباداتم عبادات ندی، زما او ستا ریاضاتم ریاضات ندی، زما او ستا ذکر و اذکار زما او ستا اعمال صالحہ دا با آغا سے پاورفل او آغا سے قوت والا نئی چکم عبادات ما تا کهو او پاغی کی ما تا سر رب لا یزال قربت و نزدیکتی بیا بدا آغی پشانت نئی. نو دی وجنا ځان پوی کړئ د زما خبرې واورئ. ګوره ډېر دا د زړه په غوږو باندې واورئ. ګورئ زره ځمه هغه شیان ارته ښایمه بیا کوشش وکړئ چې هغه شیان تاسو اپنا وکړئ. بیا تاسو وګورئ چې رب لا یزال تعالی خپل قربت او نزدېکت درکوي که نه درکوي. ځکه دا خو قرآن او احادیث درته وایم، چېرته د خپل د پلار د نیکه زړې قصې خو نه ارته کوم. رسول الله مبارک فرمایي، الله جل جلاله فرمایي، دغه خبرې ارته کوم. دا ذهن کې ورسره واچوئ چې شیان اعمال ډیر دي چونکه وخت کمای. زه په هغه ټولو اعمال صالحو کې هغه اعمال درته بیانوم چې هغه په ټولو کې سر فهرست دي، په ټولو کې په اول نمبر باندې دي او د ټولو نه زیات قوت ته پکې د دې خبرې چې بندا رب ته نږدې کا او بندل رب خپل قربت او نزدېکت ورکا. نو په هغه ټولو اعمالو کې چې کوم سر فهرست دي هغه زه درته بیانوم. نور دا یاد لرئ هر یو نیک عمل صالح یا په اعمال صالحو کې هر یو نیک عمل چې انسان کوي دا انسان رب ته نږدې کوي. دا عمل انسان رب لا یزال په منځ کې قربتونه پیدا کوي، نزدېکت پیدا کوي، په دې خبره کې شک نشته. خو بعضې داسې اعمال دي په اعمال صالحو کې چې هغه د ټولو سر فهرست دي او هغه داسې دي چې که دا نور انسان اپناوم نکا او دا کوم چې زار ته بیانوم دا انسان اپناو کا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب لا یزال د طرف نه انسان تدا ګارنټی دا چې خام ما خبر رب لا یزال دغه انسان ل خپل قربت او نزدېکت ورکړي.
او اغا څو دي هغه درې دي. دی دا مقصد نه دی چې د غدریونه علاوه نه دي، هم دي خدا سر فهرست دي. او بیا تاسو دې ته وګورئ چې په د غدریو کې کوم په اول نمبر باندې دی چې هغه د ټولو نه زیات رب لا یزال سره د قربت، رب لا یزال سره د نزدېکت لپاره د ټولو نه زیاته اوچته ذریعه ده. دا داسې ذریعه ده او دا داسې سیز دی چې په امت محمدی صلی الله علیه وسلم کې رب لا یزال په بندگانو کې چې چا دا طریقه اپناو کړې ده نو ټولو نه په اول نمبر باندې چې رب لا یزال چا خپل قربت او نزدېکت یې چاله ورکړی په بندگانو کې هغه دغو خلکو له ورکړی دی. او هغه سیز څه شی دی؟ هغه سیز دی اطاعت مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام. مثال ارتوایم او آیات ارتوایم او بیارته یو دوا احادیث وایم. دا یاد لرئ صاحبانو، خدای پاک جل جلاله تا د ټولو نزیات او په ټولو نعمتونو کې، په ټولو عباداتو کې، په ټولو اعمال صالحو کې، پټول نعمتونو کې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا داسې ذات رب لا یزال پیدا کړی دی، داسې ذات چې کوم خلقو د دغه ذات اتباع کړی دا، د دغه ذات اطاعت کوم خلقو کړی دی او په صحیح معنا باندې کړی دی، په صحیح طریقه باندې کړی دی، نو چې کوم قربتونه او نزدېکت رب دغه خلقو لور کړی دي په کائناتو کې انسان ته په یو نیکی او عبادت باندې هغه نه ملاوي. او زارته آیات یاما دا ځان نارته خبره نه کړم، بیارته احادیث یاما. ټولو نه اول د خدای پاک جل جلاله د نزدېکت او د قربت ذریعه څه شی دی؟ اطاعت مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک. ګورئ دی آیات کی یو نقطار تیام رب لا یزال نقطی ویلی دی خود څوک داسې نشته چې په دغه قرآن کې ارغوپشي او دا نقطې ما او تا ته بیان کا علمی کمای دی. غزار ته یو نقطه بیانوم. درېیمه سپاره کې سورت آل عمران کې خدای پاک جل جلاله یو آیات تی، آیات څه دی؟ الله فرمائی قل ان کنتم تحبون الله، قل ان کنتم تحبون الله، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ خپل امت ته وایا کچرت تاسو دا غواړی، امت ته وایا که تاسو دا غواړی چې رب مونږ سره مینه وکړه. ګوره دلته نقطار ته بیانوم. رب آیات کې یحببکم الله ویلی دی، حالان کې تاسو نه پوښتنه کړم اول قربت حاصلږي هغې نه پس مینی که اول مینی بیا قربتی؟ اول قربتی بیا مینی، ځکه چې ته خو څوک وپېژنې که نه د هغې نه پس مینی. رب لا یزال له خو داسې پکارو آیات کې چې خدای پاک جل جلاله یحببکم الله نه وی راوړی، الله تعالی داسې ویلی وی چې محبوبا خپل امت ته وایا په آیات کې سورت آل عمران آیات دی که تاسو دا غواړئ چې رب تاسو سره نزدېکت پیدا شي، محبت به نه ویلی، نزدېکت به ویلی. که تاسو غواړئ بندگانو چې رب در سره نزدېکت پیدا شي، رب در سره قربت پیدا شي، نو فتبعونی. الله څور ته فرمای محبوب خلقو ته وایا چې لار یې څه ده؟ نزدېکت لار څه ده؟ زما اتباع او زما اطاعت وکړئ. آیات دی که نه؟ زما اتباع نه داسې نه دی ویلي، رب څه ویلي؟ یحببکم الله. یا رسول الله مبارکه نقطې ته غوږ شئ. رب ورته فرمایي خپل امتیانو ته وایا چې الله جل جلاله فرمایي
کتاسو دا خوخی اللہ بندگانو چه رب در سر مینا وکا مینا حالان کی قربت اول دی بیاغا اغی نپس مینی رب لا یزال قربت نئی بیان کھڑای اخیرانای سیزیا بیان کھڑای چه اغا مینا دا محبوب ورطو آیا چه کتاسو دا خوخی او تاسو تم وایا ما کتاسو دا خوخی چه اللہ مونگ سر مینا وکا مینا نراش ازما اتباع اکڑای رب لا یزال بار سر مینا وکا نبی علیہ السلام فرمائی اس پا خبر ازان پوئی کڑی رب لا یزال قربت نئے ویلے رب لا یزال ڈائریکٹ مین ویلے دا حالانکہ اول قربتی بیا مینی مفسرین فرمائی نکتہ دادا چھ دادا دے خبر دلیل دے چھ چا محبوب علیہ السلام اطاعت اکھا او پا صحیح طریقہ باندے اکھا کما حق ہویا اکھا سنگا چھ حق اغسی اکھا رب میں فرمائی قربت پریلا قربت خوب اسی مرتمیلا وگی چھ قربت نبات کم اہم سیز دے زما مین بم ترتمیلا وی صرف قربت نا قربت مم میلاوی گے زکر چھ قربت اول دے بیا مین دا نو قربت او دا سوال نا پیدا کگی چھ قربت نا بغیر انسان تا دا چا مین ملاوشی دا سی نشی کے دے خوچ رب یحببکم اللہ ویلے دے دا دے خبر دلیل دے چھ زما دا نبی علیہ السلام اطاعت اکڑے اول قربت تے کنا اگا خود سر پا آیات کی ذکر کومنا زما نزدیکت و قربت خوبارتا اسم میلا وگی چھ دا اغین بات کم اہم سیز دے چھ دا زما مین دا اللہ قربت سر سر بزما مینم دا محبوب علیہ السلام پہ اطاعت کیرتا میلا ہوئی نو قربت لفظ یا نیرہ وڑائی اغا خیرانای لفظ یا راوڑ زب مینار سر اکڑم زما قربت و نزدیکت در طولنا اول دا سیز دے اطاعت دا مصطفیٰ علیہ السلام پا دغو طولو نعمتنو کی پا دغو طولو اعمال صالحو کی طول رب لا یزال تا بندہ رب لا یزال تا نزدیکی قربت خو نبی علیہ السلام اطاعت نمبر یو سیز نشتا دا یاد لگ گورے صاحبانو تاسو اندازو لگوئے حیران بشئی صحابہ کرام تا دا دومر شان دا دومر فضیلت او تاسو نا تپوس کرم چھ نبی علیہ السلام پا امت کے تاسو رات ہوئے او بیا بیا جوابم تاسو را کوئی چھ نبی علیہ السلام پا امت کی دا طول و نزیات قربت نزدیکت رب لا یزال کخپل و بندگانو سرکڑے دے پا نبی علیہ السلام امت کی یکم و بندگانو سرکڑے نبی علیہ السلام پا امت کی صحابو سرکڑے دے دا طول و نزیات نزدیکت دا طول و نزیات قربت رب لا یزال او وجہ صدا او وجہ تاسو تا معلوم دا چھ پا صحابو کی پا طول امت کی چھ پا صحابو کی کم اطاعت و کم فرمان برداری دا پیغمبر علیہ السلام مبارک موجود وا دمرا اطاعت دا یاد لرے تر قیامت پوری پیغمبر علیہ السلام پا امت کی پا ہچا کی نشی پیدا کی رہے وجہ سو اطاعتو اوے قربت برب لا یزال ولی نور کی حدیث مبارک وور ایمان تازہ گئی ہاں حدیث مبارک کی رضی پا احد کی پا غزوہ احد کی یو صحابی دم را اولگی دا پا غشو باندے چھ بدن یا بالکل زرے زرے و چورا چورا دے مرک تا نجدے دے مرک تا گورے حدیث تا دا صحابی ایلا دا خلین لگ آواز روزی شنڈ یا خوزی یو خبر کولے شی او آغا خبر سکا ویچھ تاسو ما اوچت کڑے زر او پیغمبر علیہ السلام لمی ویسی صحابہ دا صحابی اوچت کا دا سنئی چی زما دا وصیت دے یا زما دا فلان معاملہ یا زما دا ارمان دے یا خواہش نہ ما اوچت کڑے زر پا ما کی لگا سا موجود دا ما اوچت کڑے پیغمبر علیہ السلام تا ما اور سوئی صحابہ کرام فرمائی مونگا دا صحابی چھ پنیزو باندے لگی دلو رو اوچت مکو نبی علیہ السلام مبارک لم راوستا حدیث الفاظ واو رئی دا دپ بدن کی ساوا نبی علیہ السلام پا قدمونو کی مواچاوا پیغمبر علیہ السلام تا فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما یو خواہش دے زما یو ارمان دے
ورته فرمایي څه خواهش او ارمان دی؟ یا رسول الله مبارکه دا خپل قدم خپه مبارکه راوخله او زما په مخ باندې کېږده، زما په مخ باندې کېږده یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. ورته فرمایي ولې دا غواړې چې زه خپل قدم راوچت کړم او ستا په مخ باندې کېږدم؟ ورته فرمایي یا رسول الله زندگی مم ستا د قدم لاندې تیره کړې ده یا رسول الله، چې مرګم ستا د قدم لاندې راشي، چې زه رب ته ووایم چې ربه زما ژوندم ستا د نبي علیه السلام په قدم قدم کې و، زما مرګ او سا وطم ستا د نبی علیه الصلاة والسلام د قدم نه لاندې یا الله. زما دا خواهش دی. نو تاسو نه زه تپوس کړم د دې خبرې چې یاره په صحابو کې دومره اتباع د پیغمبر علیه السلام او د حضور مبارک علیه الصلاة والسلام یې دومره خیال ساتلی دی چې په ژوند کې قدم په قدم باندې دوی روان دي او په آخر کې بیا راځي او په آخر کې خواهش دا ده یا رسول الله زما په مخ باندې خپل قدم کېږده چې زما روح هم ستا په قدم کې وځي چې رب ته ووایم چې ما نه ژوند او زما نه مرګ داسې نه و چې ستا د پیغمبر علیه السلام قدم قدم پسې نه و، ژوند بم د رسول الله قدم قدم پسې و، زما مرګ هم د رسول الله د قدم نه لاندې و. دومره اتباع رب لا یزال د حضور علیه الصلاة والسلام د دغه بې مثاله اتباع او اطاعت ته وجه نه دومره قربت او نزدېکت د خپل ځان ورکوله چې دومره نزدېکت رب لا یزال هیڅ چاله نه ورکړی. دویم نمبر مثال ورکومله امام بخاری په بخاری کې دا حدیث مبارک ذکر کړی دی او د دغه آیات تفسیر یې بیان کړی دی. ډیره خوندوره خبره ورته کومه صاحبانو، کله چې صحابه پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک اطاعت وکړه، ګوره دا دلیل دی په دې خبره باندې چې مصطفی علیه الصلاة والسلام په اطاعت کې چې انسان ته رب لا یزال قم قربت او نزدېکت میلاوږي، دا په یو شي کې نه میلاوږي، دا په یو عبادت کې نه میلاوږي، دا په یو ریاضت کې نه میلاوږي، دا په یو خلوت کې نه میلاوږي، دا په یو نیک عمل باندې نه میلاوږي چې کوم د مصطفی علیه السلام په اطاعت کې او صحابه کرامو په دې خبره باندې مکمل عمل کړایو. دومره قربتونه صحابه کرامو له پیغمبر علیه السلام په اطاعت د مصطفی علیه السلام باندې ورکړه چې رب لا یزال د هغوی په حق کې د قرآن کریم مبارک آیاتونه نازل کړه. دا د دوی تذکره کې د دوی تذکره خپل کلام جوړول او د دوی دومره قربت دوی سره رب لا یزال او دومره نزدېکت دوی سره چې هغې نه د رب کلام جوړږي، هغې ته کلام الله ویل کېږي او تر قیامت پورې زما او ستا زبان په هغې باندې لوند وي او د هغې تلاوت کوو. دا څومره د قربت او د نزدېکت علامه ده چې صحابه کرامو په حق کې رب لا یزال خپل کلام نازل کړ، خپل آیاتونه یې نازل کړه. وجه پکې سوا وجه پکې اطاعت د مصطفی علیه الصلاة والسلام او بیا څومره خسته خسته الفاظ ورته استعمالی. مختصر یو دا خبره واورئ، امام بخاری په بخاری شریف کې دا خبره ذکر کړې ده. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک د یو ترور زوی دی په صحابو کې، خالازاد یې دی حضرت مستح رضی اللہ عنہ. دا مهاجرینو کې فقراو کې انتہائی فقیر صحابی او په مهاجرینو کې مکه مکرمه نے رسول کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سره هجرت کړه مدینه منوره ته. فقیر صحابی، مهاجر صحابی، ساده پاده صحابی رضی اللہ مستح رضی اللہ. او دا ابو بکر صدیق ترورزای دی، خالازاد مور په طرف باندې ترورزای دی. دل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میاشت وظیفه ورکوله، پیسې به ورکول، ټول کفالت ټول تربیت دا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په ذمہ باندې، پیسې به مول ورکولې او د پرورش به هم کاو، ځان سره به یې اوساوه او د کور غم د یخنۍ د ګرمۍ د جامو د پیزار هر یو شي غم به یا مستح رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک. خو یو وخت داسې راغی
عائشہ مبارکی یو واقعہ دا اگے طرف تا زنزمہ خدا عائشہ مبارکی پشان کی دا مبارک خلین صدا سے نامناسب الفاظ اوتا. عائشہ مبارک باندې یو حالت راغله ډېر سخت حالت ته په سورۃ نور کې الله جل جلاله دوه رکوګانې ذکر کړي دی. خدای پاک جل جلاله فرمای الله یې اعلان کړی چې تاسو مور مبارک پاکه ده. خدا مبارک خلینا داسې نامناسب الفاظ ادا شو. مستح رضی الله تعالی چې تر ادا شو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور وخامخ ام المؤمنین عائشہ مبارکه په دې حساب باندې مورم وا او خپلا نسبی لور یوا او لور دا ډیر نږدې رشتې پلار او مور ته ډیره محبوبه خصوصا پلار ته ډیره محبوبه. دا څه به وایم ځکه زنانو اکثر زنانه ماشومان چې کوم دی هغه داسې ډیره نه خوخي. دا حقیقت ته خو پلار باندې ډیره ګرانی. دا حقیقت ته چې د زرو زامنو نه یو لور قربان شو چې کور کې هر سره مر باندې زیریږي او چې واده شیم در باندې زیریږي او ډېر بهترین او خوندور شاید الحمدلله. نو لور یو مبارکه بس د قسم خوړ چې زه الله په ذات باندې قسم خورم. ابو بکر صدیق فرمایي رضی الله عنه نن پس به ابو بکر صدیق مبارک مستحسرا یو قسم مددم نکا نه به پیسې ورکوم نه به خرچه ورکوم نه به یا کفالت کوم نه به یا پرورش کوم یو شی به م نور کوم. اے قسم یو خوړ سیدنا ابو بکر صدیق دلته مبارک قسم وخوړ او الته په الله باندې ابو بکر صدیق دومره ګرانو کنه او دومره قربتونه او دومره نزدېکت ولا الله ورکړي دی. ولې د ټولو نه زیات اطاعت په صحابو کې که په چا کې موجود څوک سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارکو اطاعت پکې زیاتو رب د طرف نه ور سره قربتونه زیاتو نزدېکت ور سره زیاتې وي. ځکه چې مار ته وی چې د مصطفی علیه الصلاۃ والسلام اطاعت دا د الله د قربت لپاره ټولو نه لویه ذریعه ده چې دلته د قسم وخوړ الله په سورۃ نور کې آیات نازل کړه. څومره ښایسته خبرې ورته کړه. الله څه ورته فرمایي ولا یأتل اولي الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولي القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله الا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور رحیم. الله څه ورته فرمایي چې مړه د فضل والا خلک هم قسمونه خوري. فضل والا دومره زیات فضیلت والا خلک هم قسم. ګوره دا خدای پاک د سره راز او نیاز دی. دا یو سره محبت دی چې څومره ښایسته الفاظ یې نازل کړه. فرمایي ولا یأتل اولي الفضل منکم په کار ده چې دغه فضل والا خلکو قسمونه نه خوري که نه. څوک تر مراد دی سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ. والسعة او په کار ده چې مال والا خلکو قسمونه نه خوري که نه. په کار ده چې خپل قسم نه تیر شي او مهاجرینو سره هم ښېګړه وکړه او ورسره فقراو سره هم ښېګړه وکړه رشته دار سره هم ښېګړه وکړه. دینه مراد مستح دی ځکه چې مهاجر هم دی مبارکو رشته دار هم دی مبارکو ورسره فقیر هم دی مبارکو. الله ورته فرمایي فضل والا خلکو سره دا خبرې مزه نه کا یا ابا بکر دې خبرو نه تیر شه. او بیا الله جل جلاله ته په سخته باندې ویلی شو. الله به داسې الفاظ نازل کړي وي چې په سخته به ورته ویلي وي. نه مفسرین فرمایي چې دا د هغې قربتونو اثر دی چې الله ورسره مینه شروع کړې وه او څوک چې چا سره مینه شروع که هغې ته سخت الفاظ څوک نه استعمالوي په نرمه کې ورته یي چې مړه فضیلت والا خلکو دپاره خو داسې نه وي په کار ده چې عفو وکړي درګذر. الله ورته فرمایي ولیعفو ولیصفحو بس معافیه کړه مستح بس بخنه ورته وکړه مستح ته. او بیا ورته په آخر کې اعلان کا ابو بکر صدیق ته. الله څه ورته فرمایي الا تحبون ان یغفر الله لكم. دی نه یادوي خو د غوږه یې تېروي. خلکو دا نه ده خوښه خلکو نه څوک مراد دی ابو بکر صدیق. خلکو دا نه ده خوښه چې زور ته بخنه وکړم زه درجات اوچت کړم زه ورته خطاګانې معاف کړم. ابو بکر صدیقه مستح معاف کړه رب لا یزال نه ته معاف رب تا ته هر څه معاف کړي دي ورته فرمایي. دومره قربت مفسرین لیکي سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ الله سره دومره قربت
چې د قرآن آیاتونه د هغه په شان کې رب لا یزال اسمان نه نازل کړي، فضل والا ورته ویل کېږي، فضل والا او سعت فراخی والا ورته ویل کېږي. دوی له داسې نه دي پکار د چې دې خبرو نه تیر شي. د مبارک څه کمال کړی دی. مفسرین لیکي امام بخاری دا ټوله خبره چې کومه مارته وکړه دا امام بخاری کړي په بخاری کې، او بیا لاندې لیکي چې مستح رضی الله تعالی عنہ ته داسې عفو ابو بکر صدیق وکړه پس د دغه آیات نه چې اسې به پلیار کې ولید پلیار کې یا به ابو بکر صدیق مبارک صحبت لراغه اور سره کې مناسته یا به اسې سلام لراغه تپوس به ترکه څه ضرورت خو بنی چې الله پورا یکړم چې خدای پاک خالی رضا شي. الله مخکې به دا خبره نه و، مخکې به مقرر وظیفه و ابي ول اور کولا پختنه چرته پلیار کې ترنا کړي یا سلام د پاره مستح راغله پختنه ترنا کړي، خو چې آیات نازل شو وظیفه یو ول ډبل کړه، مخکې بسل دینارو وس یو ول 200 دینار کړه، او چې چرته به مستح ولید د مبارک په پوړان دي شو څه به ورته وی چې ضرورت خو بدني څه پیسې مې خو بنه لګي چې سیدنا ابو بکر صدیق مبارک ار باندې نور سخاوت موکا چې رب لا یزال خوشحال شي، رب لا یزال مهربان شي. نور قسم په خدای چې د صحابو دومره قربت ته الٰه العالمین سره او دا قربت چا د وجه نه حاصل کړی دی؟ اطاعت د مصطفی علیه الصلاۃ والسلام له چې رب لا یزال د دوی په شان کې آیاتونه نازل کړي. نو دی وجه نه ټولونه اول سیز دا دی اطاعت مصطفی علیه الصلاۃ والسلام چې ما استا خپل زندگی ته وګورو، خپل ژوند ته وګورو، خپل سحر او بیګا او ماخام ته وګورو، خپل سفر او حضر ته وګورو، خپل تعلقات ته وګورو، خپل معاملات ته وګورو چې آیت څومره په دې کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اطاعت ته لګیا یو ما او تا یکو. رب لا یزال زمونږ استاد سلام د دې خبرې توفیق راکړه. دویم نمبر سیز مختصرا هغه څه شی دی چې انسان ته په هغې باندې پس د اطاعت د مصطفی علیه السلام نه په هغې باندې انسان ته قربت میلاوي. هغه دی اعمال صالحه، نیک اعمال. په اعمال صالحه باندې چې رب لا یزال انسان له توفیق ورکا او دا انسان په نیکیو کې، دا انسان په نیکو اعمالو کې، دا انسان د رب لا یزال لپاره عبادت کا اعمال صالحون یا زندگی ډکی شپه ورځ یې تر ډکی اوقات یې تر ډکی، دام هغه انسان دی چې رب لا یزال دغه انسان لخپل قربت او نزدېکت خامخور کوي او دا انسان په ټولو انسانانو کې خپل ځان ته نږدې ګړي الله تعالی. نو دی وجنا او اعمال صالحه او فهرست دا ډیر لوی دی. په هغې کې د حدیث په بنیاد باندې ځار ته انتخاب کړم، حدیث په بنیاد باندې چې په دغه اعمال صالحو کې بیا کوم عمل دی. نو ګورې صاحبانو په حدیث باندې په اعمال صالحو کې دو اعمال دي، دو اعمال، یو نوافل فرائض سره سره او دویم نمبر صاحبانو ذکر الله د الله جل جلاله ذکر. نو دویم نمبر چې الٰه العالمین ته د قربت او نزدېکت ذریعہ ګرځي هغه څه شی دی؟ هغه دی په اعمال صالحو کې فرائض سره سره نوافل. پکار ده چې فرائض سره سره زما استا نوافلی سحر منځ کې خو ما استا نوافل کړی نشو، د سحر نه مخکې تهجد د زما استا لپاره نفل دی، د ماسپښین نه مخکې یا بعد زما استا لپاره جایز دی، د مازیګر نه وړاندې نوافل چې هغې د سنت زواید دي زما استا لپاره جایز دي، البته د مازیګر نه بعد نه دی جایز، داسې د ماښام نه مخکې نه جایز عند الاحناف، د ماښام نه پس ما ورته دپاره جایز دي نوافل، د ماخوستن نه مخکې هم جایز دي، د ماخوستن نه پس هم جایز دي. پکار ده چې ما ورته خپلو چې څومره فرایض دي هغې سره سره داسې دوحا مونځ دی، داسې د چاشت مونځ دی، د دوحا او د چاشت د اشراق مونځ دی، پکار ده چې هغې زما اوستا اهتمام وکړو. دا ټول نفلي عبادات دي او دا هغه عبادات دي چې په دې باندې انسان رب لا یزال ته قربت او نزدېکت حاصلوي. او حدیث ته د بخاری شریف حدیث ته ابو هريره فرمای رضی الله تعالی عنہ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. دلتم لفظ د احبه راغلی دی. ابا هريره فرمای وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل حدیث قدسی دی وی چې الله او فرمایل چې یو انسان د فرض سره سره ما د رضا د پاره نفل کوي او په دغه نفل باندې همیشواله کوي لګیا دی فرضم ادا کوي نوافلم ادا کوي او په نوافل باندې همیشواله امکا وی چې رسول الله او فرمایل چې رب لا یزال او فرمایل چې دای دومره نوافل وکا حتی یتقرب الی بالنوافل چې دای ما ته په دغه نفل باندې را نږدې شي د زما قربت حاصل کا زدت نږدې شمه دای ما ته نږدې شي او څومره ما ته نږدې شي څومره زور ته نږدې شمه. حدیث کې فرمایي نبی علیہ السلام چې الله جل جلاله او فرمایل چې دومره ما ته نږدې شي او دومره زور ته نږدې شمه حتی احبه. الله فرمایي چې پس د قربت نزد سره مینه او محبت شروع کړم مینه ور سره شروع کوم او تاسو تماوي چې مینه دا پس د قربت ناراضي یعنی قربت خو حاصلېږي چې هغه سره زمينه شروع کړم او بیا فرمایي چې کله زور سره مینه شروع کړم زه سترګې شم په ما باندې کاتکا زه لاسونه شم په ما باندې نیوکا زه غوږونه شم په ما باندې اورېدکا زه خپې شم په ما باندې تک او مزل کا. یعنی مقصد یې دا دی سترګو کې ول قوت واچوما غوږونو کې ول قوت واچوما لاسونو کې ول قوت واچوما خپو کې ول قوت واچوما. او بیا په خیر کې الله فرمایي وان سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه. الله فرمایي چې واوري دومره ما ته نږدې شي دومره یا ما سره قربت او نزدېکت حاصل شي چې زور سره مینم وکړم زول پسترګو کم قوت واچوما غوګونو کم اول قوت واچوما لاسونو کم اول قوت واچوما خپو کم اول قوت واچوما وان سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيذنه. او دومره ما ترا نږدې شي کلا سنا د ځان د پاره او قبل د پاره اوچت کر فرمای زی دعا نرت کوما زی دعا قبلوما. او بیا فرمای نورم دومره را ترا نږدې شي کنه ولئن استعاذني لاعيذنه. کله خپل مصیبتونو یا د بل انسان د مصیبتونو پناه مانه وغاړي رب فرمای زه د مصیبتونو نه دغه انسان لفنا ورکوم. څومره نزدېکت ته ده مینه ور سره شروع کړم اول یې ځان ته را نږدې کما بیا ور سره مینه شروع کړم بیا د ټولو اندامونو طاقت جوړ شمه بیا کمانه سوال وکا سوال یې قبلومه کمانه پناه غواړي زما د عذاب او د تکلیف نه یا د بل چا د پاره زول پناه ورکومه دغه ټولې خبرې په څه شي کې ممکن دي دا په نوافلو کې فرض سره سره دا د الله جل جلاله د قربت ذریعہ ده. او بیا ګوره په نبی علیہ السلام یا ټیم هم خودلې دی بیا چې کوم یا بهتر ټیم دی هم په حدیث کې او بیا په نوافلو کې یا هغه حالت هم خودلې دی چې په نوافلو کې دغه حالت دا ډیر انسان الله ته نږدې کوي. ګوره حدیث څنګه دی حدیث داسې دی ابا هريره فرمای پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي ته وی اے صحابي کستا طاقت وی طاقت درا پاتسیدو نو د سحر منځ نمخ کې او د شپې په اند کې اختتام کې را پاتسا الله جل جلاله ته ورته فرمای یا رسول الله دا څنګه ټیم دی ورته فرمای دا داسې ټیم دی چې په دغه ټیم کې کوم قربت او نزدېکت بنده الله سره حاصلې دغه قربت او نزدېکت بل په یو ټیم کې نشته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ټیم یې مرته وخوده او دا غینه بعد حدیث دی پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې په نفل مونږ کې یا په فرض مونږ کې په دغه مونږ کې د ټولو نه قربت والا حالت کوم یو دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله انسان په حالت د سجده کې چې په نفلو کې په حالت د سجده کې کنه بس نبی علیہ السلام دلته ختمه کړی دا چې دلته د بنداو د الله په مینس کې چې کوم قربتي یو حالت داسې نشته یو حالت چې دومره قربت د الله او د بنده په منس کې پیدا شي څومره قربت چې د بنده او د الله په منس کې په حالت د سجده کې پیدا کړي. ګور اخرانه ټیم یې مراته وخود سجده یې مراته وخود ځکه خو څوک فرمایي دا مخکینی خلک ډیر او خيارو امام ابن سیرین فرمایي دا د خوبونو
په هغه شپږ امامانو کې لوی امام دی. امام ابن سیرین فرمایي څه فرمایي؟ لو خيرت بين الجنة والركعتين تخيرت الركعتين. امام ابن سیرین څه فرمایي چې خدای پاک جل جلاله مال اختیار راکا چې 2 رکعات منځ ما تکړي او که جنت لزي 2 رکعات منځ کوي ما ته او که جنت لزي. د مبارک څه فرمایلی امام ابن سیرین؟ د مبارک فرمایي تخيرت الركعتين رب زبستا 2 رکعات منځ غوړه کړم جنت بغوره نه کړم رب. چا تاسو ته روکه چې ولی امام ابن سیرین ورته فرمایي چې په جنت کې وزما نفس خوشاله شي خو په 2 رکعاتونو باندې چې کوم قربت او لذت ما ته ملاوږي کنه هغه قربت په یو ځای کې نشته دی. ورته زه به 2 رکعات منځ غوره کړم. دا هغه خلکو ولی منځ دا هغه سیز دی نفل بیا خصوصا فرض سره سره چې په دې کې الله جل جلاله ته انسان ډیر نزدیک کیږي. دغه خبرو او اخرنۍ چې کوم عمل دی 3 نمبر هغه دی ذکر الله. ګوره چې دا پرې نه دی که روان یې که ناست یې که با وضو یې که بې وضو یې یعنی په هر حالت کې یې که په سفر کې که په حضر کې که خپل ځای د آرام کې که په گاډي کې که روان هر قسمه رب لا یزال جل جلاله مجده خالق کائنات ذکر کړي دا خپل زبانونه په هغې باندې څه کړی لانده کړي. او حدیث دی امام بخاری اول جلد کتاب التوحید په هغه کې حدیث دی دا کوم چیرته بیانوم. سیدنا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا حدیث واوري انسان باندې غونی ببرګي. ابو هريره څه فرمایي او دا ما تاسو ته هغه شیان خو د چې په دې باندې احادیث موجود دي. ذکر الله 3 نمبر بس دغه 3 داسې شیان دي کنه چې دا راټینګ کړي په دې باندې تاسو د الله په منځ کې قربت او نزدېکت پیدا کړي. ابو هريره څه فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې الله جل جلاله یې چې زه د انسان د ګمان مطابق یم. زه د انسان د ګمان مطابق یم. څنګه چې انسان ما باندې ګمان کا بس زه هغه څه یم. که انسان دا ګمان کا چې دا سیز مال الله تعالی نشي راکولی زه نه ول ورکوم او کده ما باندې دا ګمان کا چې دا سیز مال رب راکولی شي زه ول ورکوم. کده دا ګمان کا په ما باندې چې دا تکلیف او مصیبت د زما رب نشي ختمولای بس زه نه ختموم او کدا یقین یې را باندې چې دا تکلیف او مصیبت د زما رب ختمولای شي زه ختموم. دا بیماری زما رب نشي ختمولای نه ختموم. دا بیماری د زما رب ختمولای شي ځکه زما او ستا رب په هر شي باندې قادر دی په هر شي باندې بر دی هر شي نه زیات قوت والا دی. را وستون کایم زما او ستا رب دی بوتلون کایم زما او ستا رب دی. فرمائی زد انسان دو گمان مطابق ما. او بیا څه فرمائی حدام حدیث قدسی دی. ابا هريره فرمائی امام بخاری کتاب التوحید وچ نبی علیہ السلام یا صحابو تو فرمایل وچ الله تعالی فرمائی وچ کداغه کس ما ځان لا یادی زی ځان لا یادو یعنی پزړه کې ما یادی یا ما ځان لا یادی یا مسلو یادی زیم ځان لا یادو. خو واوري کزما د خلقو په منځ کې یادې لګا څنګه چې الحمدلله مونږه کلمه طیبه جهرن وایو خلقو په منځ کې یادو. رب فرمایي که زه د خلقو په منځ کې یاد کړم زبی د داسې مخلوق په منځ کې یاد کړم چې هغه مخلوق به د ستاسو مخلوق نه ډېر بهتري رسول الله فرمایي زبیم د خلقو په منځ کې یاد کړم. او بیا څه فرمایي چې دغه سدای زما یادی 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 او دا ذکر کوي ګوره د قربت ذریعہ ده ګوره رب سره د نزدېکت ذریعہ ده. حدیث کې مخکې څه فرمایي رسول الله چې الله فرمایل چې کدا انسان بیا ماته یو لويشت را نږدې کیږي که نظما په ذکر باندې چې ما بار بار یادی یادی یو لوشت ما ته را نږدې کیږي رب فرمایي زور ته یو غز اور نږدې کیږي. مخی حدیث کے رسول اللہ فرمائی چا رب او فرمائل چا کچرتا دے ماتا یو گز را نجدی کی گی رب فرمائی زور تا دو گز اور نجدی کگما. او بیا یا پا آخر کی او فرمائل ویچے دے گز ما پا طرف باندے روان شی آرام آرام باندے رب میں فرمائی قسم پا خدای زدل منڈا باندے ورزم اللہ فرمائی یو لوشت زور تا گز اور نجدے کی گما او کدے گزی زور تا دو گزا او دے گزما پا طرف باندے آرام آرام باندے زب پا منڈا باندے ولا ورزما اللہ فرمائی چا دا وجہ نا ذکر دا وجہ نا دا ذکر خدای پا قربتو نا پیدا کی دیر زیاد. او گورا دا یاد لرے
ابو دردا امام ترمذی مسند احمد کی ابن ماجه دغه ټولو درې وړو کتابو دا حدیث روایت کړي. راوی چینج دی ابو دردا رضی الله تعالی عنہ دی. ابو دردا رضی الله تعالی عنہ فرمایي د اخر خبره کومه صحابه کرام یزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ځان ته مخامخ کینول مخاطب اصورتي داسې عمل اے صحابو تاسو ته نه خایم چې پټولو کې بهتر دی پټولو کې بهتر دی. بیا صورت فرمایي داسې عمل درته نه خایم چې ستاسو بادشاہ په نس باندې د ستاسو رب په نس باندې ټولو نه زیات مرتبو والا دی ټولو نه زیات درجو والا دی. بیا ورته فرمایي دریم نمبر داسې عبادت درته نه خایم که تاسو دا ټول سراو سپین راوخلی دا ټول سراو سپین الله بلار کې ورکړي دا عبادت مو که دغه عبادت دا غینه زیات بهتر دی ورته فرمایي. درې او څلورم نمبر څو ورته فرمایي آیا تاسو ته زه داسې عمل ونه خایمه چې تاسو لاړ شئ توره راوخلی تاسو د کافرانو سټونه ووایي کافران د ستاسو سټونه ووایي او ستاسو سټونه پرې کا او شهیدان هم کا دا عمل دا غینم زیات بهتر دی. نبی علیہ السلام ورته فرمایي دا دومره بار 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 ششیان یې ورته قالوا بلا یا رسول الله صحابه ورته فرمایل ولې نه یا رسول الله دومره عجیبه چې په ټولو عباداتو کې بهتر دی رب ته په ټولو عباداتو کې زیاتو درجات والا دی دا ټوله سونا او سره او سپین سړی خرج کا هغې نه زیات ثواب یې دی که زمونږ د کافر سټ و او کافر د زما سټ وي او په شهادت باندې ورسو د هغې نه زیات ثواب یې دی ورته فرمایي د هغې نه زیات ثواب یې دی ورته فرمایي اوښایه یا رسول الله قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام ورته فرمایل ذکر الله الله جل جلاله ذکر دی ذکر کوي پناستا پر روانه په اولاړه په هر ځای کې الله جل جلاله ذکر کوي. بس دا داسې سیز دی چې د دغه ټولو اعمالو نه دا زیات بهتر دی الله تعالی ته او دا زیات د قربت ذریعه ګرځي الله تعالی ته. نو صاحبانو دغه درې شیان دي چې په دې باندې د بندا او د خالق په منځ کې نزدېکت او قربت میلاوږي. یو اطاعت مصطفی علیه الصلاۃ والسلام مبارک دی یو د هغې نه وروستو په اعمال صالحو کې فرض منځونو سره نفلونه دي نفلي عبادت دی او د خپله باندې مارته حدیث په هغې باندې وي او یو په اعمال صالحو کې څه شی دی ذکر الله دی د الله جل جلاله ذکر دی. ځکه دا نیکان صالحان اولیاء با عمل علما چې څومره هم دي هغوی سره ته کښېنې وظیفه لارکا یا ذکر ارکا یا په سلسله قادریه کې یا په نقشبندیه کې یا په چشتیه کې یا په سهروردیه کې په دې کې بل شی نشته دی په دې کې ذکرونه دي نفي اثبات ذکر دی نور ذکرونه دي په دې باندې شی وکړه راشي ته دغه نیکانو صالحانو سره کېنې اول عام سړی رب لا یزال ته خاص سړی جوړ شي اول ستا په زبان باندې عام خبري بیا په ستا زبان باندې ذکر الله جل جلاله ذکري دا بل شی نار کوي دا ذکر در کوي نو دی وجه نه کوشش وکړئ چې دا کوم درې خبرې مارته وکړي بالدلیل دا قربت ذریعه ده د بنده الله جل جلاله په منځ کې او لوی نعمت ته قربت خدای پاک دی زمونږ استاسو ټولو نصیب کا الله جل جلاله قربت او نزدېکت الله تعالی مونږ نصیب کا او په هغې باندې د رب مونږ او تاسو له بیا استقامت راکا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ټول یو کرته حضور مبارک